د حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ اسلام او مصیبتونه. حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابي دی چې د مسجد نبوي همیشه مؤذن پاتې شوی دی. په شروع کې د یو کافر غلام او اسلامي راوړو چې د هغې په وجه قسم تکلیفونه ورکولی شو. امی بن حلف چې د مسلمانانو سخت دشمن و، د به حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ په سخته ګرمۍ کې د غرمې په وخت په تودو شګو ستونی ستاخ سملو او په سینه به یې ورته لوی ګټ کېښود چې ونه خوځي، او ورته به یې ویل یا په دې حالت کې مړ شه او که ژوند غواړې نو د اسلام نه واوړه. خو هغه به په دې حالت کې هم احد احد ویل، یعنی د عبادت لایق صرف یو دی. د شپې به یې په زنځیرونو کې وتړو او په کوړو به یې وهلو، بیا د ورځې به یې په دې زخمي حالت کې په ځمکه واچولو. نور زیات به زخمي کولی شو چې بېقراره شي، د اسلام نه واوړي، یا ناقرارۍ کې لتې ټکولو سره مړ شي. عذاب ورکوونکي به ستړي شو، کله به د ابوجهل نمبر راته، کله د امی بن حلف، کله د نورو، او هر سړي به د دې کوشش کولو چې په تکلیف رسولو کې زور ختم کړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دې حالت کې ولید، نو په بیه یې واخیست، آزاد یې کړو. پیدا کې لیکي چې د عربو بت پرستو به خپلو بتانو ته خدایان ویل. د دې په مقابله کې د اسلام تعلیم د توحید و. په دې وجه د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ په ژبه صرف یو دی بار بار وظیفه وه. دا د تعلق او د عشق خبره ده. مونږ د دروغو محبتونو کې وینو چې چا سره محبت شي د هغه نوم اخیستو کې مزه راځي، بې فایدې هغه بیا ویلی شي. نو د الله تعالی د محبت په څه وایې چې په دین دنیا دواړه ځایونو کې په کار راتلونکی دی. هم دا وجه ده چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ به هر قسمه کړولی شو، سختو نه سخت تکلیفونه به ورته رسولی شو. د مکې هلکانو ته به یې حواله کړو چې هغوی ورله په لاره او کوڅو کې چکرې ورکړي، او دی و چې یو دی وظیفه به یې بار بار کوله. د دې ورته دا بدله ورکړی شوه چې بیا د نبي علیه الصلاة والسلام په دربار کې مؤذن شو. سفر او مقام کې همیشه د اذان خدمت دته وسپارلی شو. نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه پس مدینه منوره کې اوسېدلو او د نبی علیه الصلاة والسلام ځای خالی لیدل ورته مشکل شو. په دې وجه یې اراده وکړه چې د خپل ژوند څومره ورځې چې دی جهاد کې تېرې کړم. جهاد کې د شرکت په نیت روان شو. څو مودې پورې مدینه منورې ته واپس رانغی. یو واری یې د نبي علیه الصلاة والسلام په خوب کې زیارت وکړو. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ای بلاله، دا څه ظلم دی، ما ته چېرته نه راځې. د خوب نه پاسېدو سره مدینې منورې ته لاړو. حضرت حسن حسین رضی الله تعالی عنہ ورته د اذان فرمایش وکړو. د نیازبینو فرمایش داسې نه و چې پکې د انکار ځای وي. اذان یې شروع کړو او مدینه کې د نبي علیه الصلاة والسلام د زمانې اذان غوږونو کې پرېوتل و چې یو شور او غوغا شوه. زنانه هم د کورونو نه په ژړا راووتلې. څو ورځې ایسارېدو نه پس واپس شو او سن 20 ته نږدې د دمشق کې وفات شو.